توبه وباسه دا مو ای چودري خیر دے روزه کې به توبه وباسه یا دا اختر کې او اعتکاف ته وکینو مصر بشه نه ګناه فورن پرېږده او دا رنګې نیکي فورن کوه اذا دعاکم مطلب دا هم دی کله چې الله تاسو راولي الله رسول راولي نو فورن هغه خبره باندې قبلوئ ګوره دا یې نه دی یو واحد صیغه یې ذکر کړې ده ځکه د الله خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل دا یوه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول د الله اطاعت کول من یطع الرسول فقد اطاع الله اخري خبره کوم اته منټه وشول زما د درس کوم انسان چې دا غواړي چې دین باندې ماته عمل آسان شي هر یو کار چې د دین وي چې هغه ماته آسان شي او د دې آیت دی اخري حصہ باندې د دا زړه مضبوط کړي او زړه ته دا خبره واچوي بس هر کار به آسان شي هغه دا دی وانه الیه تحشرون یاد کړئ دا خبره چې الله ته به واپس کړي الله ته به تاسو راټولېږي ستاسو حشر الله طرف ته به راپاڅوي دا ژوند چې تېر شي دا عبث نه دی مرګ نه بعد بیا الله رب العالمین به دا ټول انسانان راپاڅوي حساب کتاب وکړي الله ته به ودرېږي او کله چې دا خبره ذهن کې راغله چې الله ته موږ راټولېږو به نو صبر هم اسانېږي او مونځ هم اسانېږي چې صبر او مونځ اسان شو باقي ټول دین به درته اسان شي خو دا په دې باندې اسانېږي الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون الله رب العالمین دې تاسو ټول اجر درکړي چې تاسو حاضر شوي او ټولو چا چې ختمونه کړي دي د هغوی والدینو ته هغوی ماشومانو ته هغوی ته مبارکي ورکړو او علم دپاره څنګه چې مخکې شیخ صاحب ترغیب ورکړو داخلې وکړي خپل لوڼه خپل بچي مدرسو کې داخل کړي چې عالمان او عالمانې جوړې شي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين